یو مسله بل ارته بیانو تپوسونه خلک کا چې چا سټورونه یې کنه سټورونه مال تجارت په دې کې زکات شته ها مسله دا پوښتنه کا چې زما پلاټ دی زما دومره کورونه دي په دې کې زکات شته او کو نشته زما گاډي دي اکثر د زمونږ خلکو غټ غټ گاډي دا غي کار کچا پرنټ باندې گاډي وی ورکړي وی دا غي زکات شته او کو نشته نو ګوره دا یاد لره په اسبابو کې زکات نشته چې کوم یو سیز ستا د رزق غټنې لپاره ذریعہ او سببي هغه ته اسبابي پاره کې زکات نشته اوس دغه دوه صورتونه دي کدا پلاټ یا بنگلا تا دې لپاره اخیشته یا بنگلا دې لپاره جوړه کړي چې دا ز پرنټ باندې نور کوم بلکې دا بګرانګي او زبې بیا خرصوم دي ته ویل کېږي تجارت اوس په پلاټ قیمت کې زکات شته او د بنگلې په قیمت کې زکات شته چې کله نیت پکې د شي وشي مسالې زده کړې مسلمانانو د ګټي دا پلاټ ما په لس لکه واخیش دا به پروتي کور په جوړي نه کور ته ضرورت شتم نه دی دا چې ګران شي بیا به خرڅوم اوس دغه مالیت کې زکات شته دا کور دې دستا جوړ دې ک پکړی ورکی نه دا به بندوي 1 کروڑ روپے ما په ولو ګولې چې گاګ پراشي 1 کروڑ 20 30 باندې خرڅوم مې دا تجارت ته دغه کور په قیمت کې مو زکات شته خو کتا کور جوړ ک پلازې د عربو روپو باندې جوړ کړي او ته رینټ تناسته رینټ تا چې دا به ز پکړی باندې ورکوم نو بیا صاحبانو پلازه او د کور په مالیت کې زکات نشته کاغذ 1 ارب روپوي او کاغذ 1 کروڑ روپوي ها چې کوم رینټ کوي تر اخلي او اغم تا سره پاتې کیږي کته اخلي او خوري بس ام ختم شو خو تیر اخلي او تا سره پاتې کیږي جمع شي 52 تولوس پینو زرو قیمت ته ورسی او دا ټول شرایط کالو دا پتیر شي اغه نه پس بیا د دې پر رینټ اول کول کې زکات پتا باندې فرض او لازم دی او کرازي خوري زکات نشته کور مالیت کې بیا نشته پلازه په مالیت کې نشته او دا غټ گاډي رینټ لپاره چاله پکړی باندې ورکړي په دې کې بیا دغه گاډو په مال د دې بیا پر رینټ او پکړی کې زکات دی الا چې نصاب تا ورسی او دا گاډي ما اخیسته دی لپاره چې ګران شي بیا به خرڅوم دا اوس مال تجارت دی اوس دغه گاډي په مالیت کې زکات ورکول شته نو تاسو وګورئ چې تاسو کورونه څنګه دي پرنټ باندې ورکړي نشته پکې داغه په مالیت کې او که تجارت پې کوي د گاډو د کورونو بیا پاغه کې زکات شته دی